رسلا ډیر پیغمبران مونږ لېږلي دي مبشرین رسلا ډیر پیغمبران مونږ لېږلي دي مبشرین زیری ورکوونکي ومنذرین او يرونکي نو پیغمبران به زیری ورکول مسلمانانو ته د جنت چې تاسو به جنت ته لاړ شئ تاسو ایمان راوړئ په الله باندې په رسولانو باندې په کتابونو باندې ایمان راوړئ تاسو به جنت ته ځئ د جنت خوشخبری به ورته ورکوله ومنذرین رسلا مونږ لېږلي دي ډېر پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي د جنت ومنذرین او يرونکي د دوزخ نه د الله د عذاب نه او خلک به د الله د عذاب نه یرو چې چا ایمان را نه وړو تاسو به جهنم ته ځئ په تاسو به د الله پاک عذاب راځي لئلا یکونه د پاره دې چې پاتې نشي لئلا یکونه د پاره دې چې پاتې نشي للناس د خلکو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا سو حجت او پیغمبران الله نه ورا لګلی نو په دې خلکو باندې ایمان راوړل واجب معتزله چې په الله باندې پیغمبران را لګل واجب دي معتزله د دې آیات نه استدلال کوي چې په الله باندې خپل بندگانو ته پیغمبران را لګل واجب دي الله یعذ بالله او موږ ورته وایو چې د الله پاک باندې واجب نه دي بلکې دا الله پاک د خپل بندگانو سره خېګړه کړي دا رحم یې کړي دی کرم یې کړي چې موږ ته پیغمبران را لګلي دي ورنه کو پیغمبر نه ورا لګلي الله انسان ته عقل سلیم ور کړي دی عقل یې وته ور کړي دی د دې وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کو یو سړی د غر په سر کې پیدا شو د هیڅ غنیتلې په ځنګل کې لوي شو بیا په د باندې ایمان راوړل واجب دي زګه د الله عقل ور کړي دی اسمان ته بګوري ستورو ته بګوري شپه ورځ ته بګوري د باندې ایمان راوړل واجب دي نو په الله باندې پیغمبران را لېګل دا واجب نه دي بلکې دا د الله رحم او کرم دی چې موږ تاسو ته انبیا را لېګلي دي قران را لېګلي دي کتابونه را لېګلي دي چې خلک بیا بانه نه کوي چې الله پاک موږ ته پته نه و لئلا یکون د پاره دې چې پاتې نشي للناس د خلکو د پاره علی الله په الله باندې حجت سبانا سو حجت بعد الرسل رسل د رسولاننا وکانه الله دې الله تعالی عزیزا حکیما غالب او خاوند حکمت په دې ټول کارونو کې الله پاک حکمت او غالب دی د چا باندې چې کوم دی کمزور نه دی په هر چا باندې غالب دی څوک ته پوښتنه نشي کولی او حکیم او خاوند حکمت په هر کار کې د الله حکمت